السلام علیکم ملګرو. دا د بنگلاديش شاکیب الحسن دی چې د په یو فنکشن کې یو خپل فین ته یو زوردار تپړ ورکړی دی. ویډیو کې تاسو لښکاري چې په مخ یې ولا ډیر مضبوط پړک ورکړی دی. شاکیب الحسن حواله سره د اټیټیوډ حواله سره الریډي تاسو به مختلف قسم ویډیوز کتلی وي. اکثر امپایر سره د دلانجې وایډ دی ولې ورنکو د پاپیل باندې دی اوټ ولې ورنکو اکثر به تاسو کتلی وي. اوس چې کم ټي 20 ورلد کپ تیر شوی کې ټایم اوټ چې کم دی د کرکټ په تاریخ کې شاکیب الحسن نوم باندې راسي کلاړي شو چې د سریلانکا کلاړي نه مطلب ټایم اوټ ایستره واغه لیټ کریس لره ورسېدو د امپایر راوي چې بدل خو مونږ باندې کو دی لیټ راو او چې کم 2 منټه ټایم دی 2 منټو کې ځان کریس لره نه رسولو نو هغه ټایم اوټ د بنگلاديش د بنگلاديش د شاکیب په وجه باندې شو. جی او شاکیب الحسن په بنگلاديش کې الیکشن هم ګټلې دا بنگلاديش یو ډیر فیمس څنګه چې پاکستان کې شاهد افریدي تیر شوی دی شوی بختر تیر شوی دی عمران خان ته خیر دی نه رسی خو شاکیب الحسن په بنگلاديش کې یو ډیر غټ فین تعداد لري. په بنگلاديش کې د ډیر غټ فینز دي. جی د کرکټ په وجه باندې یو جانې مانې سړی د په سیاست کې هم اوس قدم خلې دی په سیاست کې الیکشن هم ګټلې دی. جی فین فالوورز ډیر زیات په بنگلاديش کې خو د چې دا کم اټیټیوډ دی ډیر زیات زر غوسه کیږي او په خپل غوسه باندې قابو نشي ساتلی. نو د ویډیو کې تاسو کته چې په خپل فین باندې په خپل مینوال باندې د یو فنکشن کې یو ګیدرینګ کې د راس روانو او د رش په وجه باندې غوسه شوی چونکې هغه ولا هیڅ نه دی ویلي لکه مطلب دا غره طرفه څنګه چې د استرالیا او د پاکستان سیریز جی کې حسن علي پسې چې आवाज وکړو چې راه چې تعالی د کیچ نیولو چلو خیم راه چې خلک کیټ څنګه کوي چې چل الله خیم او حسن علي غوسه شو ورغه ور پسې چې دا چا आवाज وکړو روزه بهر روزه خوراله چل نو حسن علي هم په خپل جذباتو باندې قابو نو ساتل. دغه رنګ شاکیب الحسن لکه حسن علي پسې خو بیا आवाज شو خو د پسې چا هم आवाज نو کړي او بس د غوسه شو راشي کتل یا وټه ورسه هم کتلی دي هغه په وجه غوسه شو په خپل مینوال په فین باندې گزار کړي دي په مخې والله یو تیزه شټا خبر کړي ده چې دا په میډیا باندې ډیره زیاته خورځي. شاکیب الحسن اټیټیوډ چې کم دی دا هم په میډیا باندې تاسو مختلف ویډیوز کې وکتلی وکټ لته هم د ور کړي د په یو لیک کرکټ کې امپایر د اوټ ورنکو چې د وکټ لته ورکا وکټ یو وخت کې لري یو وشتي دنه علاوه امپایر وایډ ورنکو چې د بیټینګ ته ولاړ هغه سره هم د امپایر سره لاندې کړي امپایر سره لاندې یا کرکټ کې فیلډ کې یا کرکټ نه بهر د ډیر زیات غوسه کیږي. چې خو اصل کې سپورټسمن شپ چې کوم دی دا شو کول پکاري. جی تاسو به کتلی اکثر غټ غټ سټاران جی د فلمونو سټاران یا د کرکټ سټاران هغه اکثر د میډیا ولا نیگیټیو کوېسچنو کې اکثر به تاسو کتلی مختلف انټرویوز خو هغه ته الله پاک دومره صبر ورکړي چې هغه نیگیټیو کوېسچن یې په خندا باندې دغه جواب هم ورکړي یو غسه صحافي هم چپ کې داس جواب ول ورکړي چې هغه په خپل کوېسچن باندې ستومانه کې خو دا سکلز ارچا سره نه وي مطلب دا طریقار چلنه ورجوس لکه شاکیب الحسن شو داس نور هم کې لاړیان دي چې نیگیټیو کوېسچن دو شي ولا غوسه شي دا سټاران به هم تاسو کتلی چې صحافیانو سره جنگ جګړه راځي. خیر خدای شاکیب الحسن حواله سره یو ویډیو را لملو شو ما به تاسو سره هم شریک کوم د شاکیب الحسن اټیټیوډ حواله تاسو د معلوم دي او ما چې په دې ویډیو کې تاسو یو ځل بیا وګورئ. نو ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ. یونیت خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.